بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو، اکثریت خلک دا ګیله کوي چې زمونږ ته په کور کې پریشانۍ نه دي، په کور کې خفګان دی، زندگی په صحیح طریقې سره نه تیریږي. د دغه خلکو دپاره یو څو خبرې دا وړاندې کول غواړم. اول نمبر خبره دا ده چې انسان ته کله هم تکلیف میلاویږي، دا د خپل نږدې ملګري نه میلاویږي چې هغه ته ویلی شي خپله ښځه. هغه دا ده چې کله هم دا صحیح وي نو ستا ټوله زندګي به بالکل برابر او صحیح وي، او چې کله هم دا بیکاره وي، ناقصه وي، نو ستا ټوله زندګي به برباد وي او په خفګانونو ټینشنونو کې به تېرېږي. اوس د دغه خپلې ښځې سره به په څنګه طریقه او په څنګه اصولو باندې زندګي تېرې نو ستا زندګي به بیا صحیح وي. هغه اصول لس اصول دي. اول نمبر خبره دا ده چې کله هم خپله ښځه دا نظر انداز کوئ مو چې کله هم تاسو ته رشته دار راشي، خپل خپلوان راشي، د هغو سره ته په صحیح لهجې سره، په اخلاقو په تمیز سره خبرې کې، او په خپل کور کې د خپلې ښځې سره په آداب او په اخلاقو په تمیز سره خبرې نه کړي. هغې له ټیم نه ورکې، خپل کاروبار کې په خپلو مصروفیاتو کې همیشه دپاره لګیا وي، خو د هغې سره د ناستې، د هغې سره په صحیح طریقې د خبرې کولو دا ټیم ستاسو نه وي، نو دا هم ستاسو په کور کې دا بدتمیزي او بد اخلاقي پیدا کوي. دویمه خبره دا ده همیشه دپاره خپلې ښځې ته د طلاق دمکي مه ورکوئ چې د هغې په سر دې د طلاق او دا ټکې بالکل اویزان کلی کلک دې ایښې. که تا ما ته ګوره پلانکۍ خبره وکړه، تا دا وکړل، نو زه به څه وکړم؟ تاله به زه طلاق درکړم، تا به زه ولیږم، تا به زه فارغه کړم. نو د دې په ذهن کې انتشار راځي به دې خبرو سره، نو همیشه دپاره ستا نه نفرت پیدا کېږي. نو ښځې ته به چېرته هم د طلاق و دمکي دا به نه ورکې او دوی به ته بار بار زوتنه نه کړي. درېیمه خبره دا ده همیشه دپاره خپلې ښځې ته د دویم واده دمکي مه ورکوئ. اوس که تاسو وایئ چې دویم واده دمکي څنګه مه ورکوئ، دا خو شریعت 4 ودونه مقرر کړي دي. نو ټیک ته چې شریعت 4 ودونه مقرر کړي دي، خو لیکن ستا دپاره دا خبره نه ده چې ته بار بار هغې ته وینا کړې. ته ورته وایې چې ته ښایسته نه یې، ته ورته وایې تا کې پلانکۍ غلطي ده، دا دي دا دي، زه ځکه دویم واده کوم. په حقیقت کې په هغې کې نه وي، قسم قسم انسانان دي، په قسم قسم شکلونو صورتونو الله پیدا کړي، لیکن شریعت تعالی حق درکلی ته کولی شي. خو چې کله هم تا ته داسې په هغه خپله ښځه کې داسې د شریعت مطابق یوه کمزوري یو مسله راشي، تا ته د بلې خبرې دا جواز شته چې ته بل واده وکړې، دویمو کې درېیمو کې کولی شي. لیکن برناکه هغې ته دمکي ورکول تاسو په ذهن کې انتشار راولي، نو دا به قطعا نه کوئ. څلورم نمبر ښځه به د نور کور د نورو خلکو د مخې نه بېعزته کوئ. هغې ته به برناکه خبرې نه اوروئ د مور د خاطره، د خور د خاطره، چې ته لګی شي او هغه برناکه بېعزته کړي، او د دې دپاره چې ما ته په دې کور کې دا نور خلک رونه، پلار، مور دې ووایي چې یاره دې په خپله ښځه باندې کنټرول دی او دا د خپلې ښځې نه نه هېرېږي. زموږ په پښتنو کې دا خبره ډېره زیاته ناکاره ده چې هغه همیشه دپاره خپله ښځه بالکل په دباو کې ساتي. نه نه، دا انسان دی. که ته د دې ته تکلیف ورکړي، که ته دې ته خبرې سناو کړي، یو د چا د مخې د دې عزت ته خراب، د دې عزت، یو د چا عزت بغیر څه وجوه، بغیر څه علته دا مجروح کول، د دې سره د دې انسان زړه ماتېږي، د انسان زړه ته تکلیف رسېږي. او نبي علیه صلات وسلام حدیث مبارک دی که نه، ته کامل مؤمن او مسلمان د هغه پورې جوړېدی نه شي چې ستا د ژبې او د لاسونو نه چا ته ضرر نه وي. که چا ته ضرر وي، ګوره ته مسلمان او مؤمن نه یي. که چا ته ضرر و نو ګوره د دې نه ځان وساتې، چا ته ضرر او تکلیف مه ورکوې. اوس که ته د چا د خوشحالولو دپاره ته یو انسان ته تکلیف ورکې، نو دغلته به الله رب العزت چې کومه دی دا ستا نیوکه کوي، لهذا د دغه نه ځان ساتل پکار دي. په دې سره انسان عزت مجروحه کېږي او دا ګناه ده. پنځمه خبره دا ده چې خپلې ښځې ته ټیم نه ورکول. د یو ملګرو سره په محفلونو کې، په چکرو کې همیشه دپاره ګرځي، ټول عمر کاروبار کې مصروفوي، او چې کله هغو سره ناستې ګپ شپ لګې، د شپې 12 1 بجه کور ته راځي او بس بیا دغه شانې عجیبه انداز باندې پروت وي، خبرې اترې نه کوي، نه تپوس کوي، نه د صحت کې، نه د کور د نورو احوالو تپوس کوي، او بس زندګي دغه شانتې تېرې. نو په دې سره هم په کور کې نالګي پیدا کېږي، او دا زیاتره څوک کوي؟ دا نیکان خلک دا کار کوي. دا غټه غلطي ده.
هغه غلطي داسې ده چې دغه انسان بدې کې دی چې زه نن جومات ته ځم، زه ذکر کوم، زه تهجد کوم، دا ټیک ده چې دا عبادت به کې، ولیکن یاد ساتئ خبره دا ده چې تا کور کې په کور کې ستاسو د سکون نه آرام نه ګوره بیا تاله دا نور عبادتونه دا خوند چاله نه ورکوي. نو د کور کې به سکون او آرام څنګه راولي؟ دغه 5 خبرو باندې به عمل کې. په ان شاء الله آینده وخت کې به باقي د 5 خبرو تفصیل بیان کوو.